نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله العظيم. سورہ نساء رکوع نمبر 14 سورلسم رکوع بدن شروع کی گئی 13 ختم شوا. اللہ سبحانہ وتعالی پدې کې فرمایي سوکم چې په دنیا کې وخت تیر کې دا غي متعلق فرمایي ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکه چې کله روح کا بس کوي زمون ملائکه ظالمی انفسهم پدا سے حال کې چې ظلم کړی وي دی په خپل ځانونو باندې قالوا نوای بدی فيما كنتم تپوس بکئی یعنی فرشتي تاسو سکول په دې دنیا کې قالوا ندی ورته وای كنا مستضعفين في الارض مونږ کمزوري په دې ځمکه کې قالوا نو فرشتي ورته وای الم تكن ارض الله واسعه آیا نو ازمکه د الله پاک هغه ډیره وسیع ډیره لویه فتهاجروا فيها نو تاسو هجرت کړئ پدې کې فاولائک مأواهم جهنم ودي خلق زیو بیا اخر وی هغه جهنم وساءت مصير او ډیر خراب ځای وي. دا د کوم خلق متعلق الله پاک فرمایل دا خلق متعلق چې دا هغه استطاعت وو نه ضعیف نه بیمارانو او نه د دولت څخه مسله ورته او هغه هجرت نکولو کله چې په مسلمانانو باندې ظلم کېدو او د هجرت وخت راغو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو هجرت کوئ او دغه وخت کې هجرت چې کوم دی دا فرض وو یعنی دغه وخت کې د الله دا حکم چې تاسو هجرت وکړئ کله چې مکه معظمه فتح شو د هغې نه پس د هجرت فرضیت ختم شو نو دلته کې الله پاک هم د هغه خلکو متعلق فرمایي چې یعنی مطلب دا کوم خلک یعنی په ځانونو باندې ظلم کوي او بل خبردار چې یعنی ډېر خلک داسې دي چې دنیا کې الله پاک ولا مکور کړی دا ژوندۍ ور کړی دا مال دولت ور کړی دا اولاد ور کړی دی خدای دا فضل ضایع کوي لګیا دی په الله لعب کې دې کوم دې خپل ژوندۍ تیرې نو دای باندې کړه چې د مرګ وخت راشي نو دای نه به تاسو کوي چې تاسو سپور دا وخت کم ځای ضایع کولو نو دای به مرتدا جواب کوي نو دا د هر کافر د پاره د هر ظالم هغه ظالمان چې په خپل نفس باندې چا ظلم کړی د الله نافرمانی کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر شکرم باندې نوی چلی دي دغه خلک به بیا افسوس کوي فرشته به تاسو کوي تاسو څنګه وخت یې کو په دنیا کې نو دای به بیا دغه جواب ورکړي چې موږ خو ډېر ضعیف او دا او هغه الله ته پته راکړه چې څوک ضعیف دی او څوک چې کم دی نو کارواله دی نو الله پاک دلته کې فرمایي چې دای زه چې سره دا ان ضعیف او نه دا غي کمزوري وي او دې بیا د الله په لار کې ونځي نو بیا چې کوم دی او ضرورت وي او فرض وي یو کار
او هغه دیونه کیلو بیا بل دی جهنم وي الله پاک اوس مخکې فرمایي الا المستضعفین مگر هغه کسان چې کمزوري او بے بس دي یا معذوران دي یا بیماران دي یا مال او دولت نه لري چې د لارې خرچي ور سره مثال د دې لپاره دا درې واړه سيزونه یعنی د دې سيز لپاره دغه جوړی شي من الرجال او دا خلقونه چې هغه کمزوري وي والنساء او خزي وي والولدان او ماشومان وي لا يستطيعون هغه طاقت نه لري حیلتن چې څه تدبیرو کې د خپل تلو یعنی الله په لار کې یا هجرتو کې ولا يهتدون سبیلا او نمومی دینه غلط یعنی دی ته لارم نه معلومه دی خو مطلب دار چې قوت داسې نو چرته ورک شي په بل طرف بلار شي د مدینه منوره په ځای باندې چرته په بل طرف لار شي لہذا دی ته لارم نه معلومه نو دا درې عذرونه دی ته چې کوم دي نو الله پاک دای د پارسو فرمایي فاولائک دا خلق چې عسى الله امید ده ان شاء الله ضرب الله پاک ان يعفو عنهم معاف کی دی لرا په صحیح معنی کې چې څوک معذورین دي نو هغه به الله پاک معاف کی عیب الله پاک په دې جرم کې نه رانیسي او جهنم ته نه شي وکانه الله عفوا غفورا او دې الله پاک بخون کې او مهربانا ډېر زیات مهربانا دی اوس الله پاک فرمایي و من يهاجر في سبيل الله او څوک چې هجرت کوي په لار د الله کې یجد فی الارض او بیا راشي پس وکه کې دیتا مراغمن کثیرا ډیر زیات ټکانی وسعه او فراخی یعنی مطلب دا چې د الله په لار کې لاړ مثال د دې ځای یو سړی لاړو او بلې علاقې ته هغه علاقه کې الله پاک دل سوکو جیدادونه ورکو او دل مال او دولت ورکو نو وای که څوک د الله په خود زیبه د الله د رضا د پاره که چا هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک فرمایي مفهوم دا څه دی وای هجرت چې چا د څه د پاره وکړي وای هغه د هغه مقصد دی چا چې د الله د رضا د پاره هجرت کو د الله په لار کې هجرت کو نو د دې بده ته اجر ملاويږي او چا چې د یو خزي د حاصلولو د پاره وکړو نو هغه خو بده ته ملاوي شي خو لیکن د ته د هجرت ثواب نه ملاويږي یا یو چا د دولت د پاره وکړو چې دولت ما ته حاصل شي نو مالداري بده ته ملاوي شي دولت به ته ملاوي شي خدای الله د لارې ثواب بده ته نه ملاويږي لہذا دا پنیت باندې د اوس بس چې کوم سړی د کوم چیز د پاره نیت کوي د هغه مطابق باغ ته اجر ملایي دلته کې الله پاک اوس فرمایي چې ومن يخرج من بيته او څوک چې وته د خپل کور نه مهاجرن د هجرت د په هجرت کوون کې ال الله ورسوله الله طرف ته او د رسول طرف ته ثم يدركه الموت او بیا راغو د تمرګ فقد وعا او نو بس دغه مر چې دل راغو نو شو دې اجره علی الله اجر د فعلا باندې یعنی دا اجر چې دل کوم د الله په لار کې په خپل مرګ باندې مړ شو یا شهید شو یا اکسیډنټ یو یا بیماری پر راغله په خپل مرګ مړ شو او که چا مړ کو خو لیکن دل د اجر په الله باندې بل چې ته اراده کړې د ډومبه قدم وایسته دې راپور وروته بس د هجرت شروع شو وکان الله او دې الله پاک غفورا رحیما معاف کون کې او رحم کون کې اوس الله پاک فرمایي و اذا ضربتم في الارض او کله چې سفر کوي تاسو په ځمکه کې فليس عليكم جناح نشته پتا سو باندې هیڅ ګناه ان تقصروا من صلاه چې تاسو قصر کوي په منځ کې دلته کې الله پاک د قصر د منځ هغه حکم را لګل دي مثال 3 رکعات منځ دې کوم نو هغه کې هغه به تاسو 2 رکعات کوي 2 رکعات الله سبحانه و تعالی په تاسو باندې معاف کو اوس که تاسو سفر د 3 ورځې نه واخلي یعنی 3 ورځې نه کم نه دي او دا 15 ورځې نه زیات دي نو دا مطلب دا چې دا سفر دی دي کې اوس کته چرته کې نو دا د الله نعمت ته تبارک ہے خو که جمع چرته ولاري جمع سره ته کې نه پوره مونږ وکړي
نوافل که د تموکوي یا سنت وي نو دا پوره کې او که چېرته تموکه نه وي ریل ګاډی در راځي وخت کم وي ګاډی در راځي بس صرف فرض 2 رکعاته وکړو بس روان شه د ماښام لمونځ به پوره کوو او د سهار لمونځ به پوره کوو ځکه چې سهار خو دی 2 رکعاته او د ماښام هغه نیمېدی نه شي هغه 3 رکعاته لہذا هغه به پوره کوو او د سهار به پوره کوو د ماسپښین مازدیګر او د ماسخوتن لمونځ به 2 رکعاته کوو او وتر به پوره کوو نو دلته کې الله پاک د کسر د مونځ ذکر فرمایلو لہذا مونږ د کسر مونځ اهتمام کوو وإن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا او که چېرې تاسو یریږئ د دې نه چې یعنې تنګ به کي هغه کسان کافران تاسو په لار کې یو لار داسې راغه چې په هغه د یرې لار ده د ډاکوانو لار ده یا د دشمن د حملې لار ده نو تاسو په داسې وخت کې یریږئ نو ان الکافرین بېشکه دا کافران چې دي کانو دی لکم عدو مبین ځکه چې دا ستاسو دشمنان ظاهر دي نو دغه وخت کې مطلب دا دی چې تاسو په سورلی باندې مونځ کولی شئ په تیمم باندې مونځ کولی شئ یعنی صورتونه دي که نه خو داسې یو علاقه راغه ځنګل دی او د اوبو هم درته پته نشته او هغلته ایسارېدی هم نه شي اوبه تلاش کولی هم نه شي ډاکوانو خطره ده یا د دشمن خطره ده یا د ځناورو خطره ده نو دغه وخت کې بیا ده وإذا كنتم فيهم او چې کله تاسو موجود یئ مسلمانانو سره فأقمت لهم الصلاة او تاسو بیا ودرېږئ دوی ته د مونځ دپاره مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا حکم دی الله پاک ورته فرمایي چې کله تاسو روان یئ په جنگ کې یئ د جنگ په دوران کې او تاسو په دې کې موجود یئ په هغه جنگ کې نو بیا تاسو چې کله د مونځ دپاره ودرېږئ نو ودرېږئ نو تاسو به بیا 2 ډلې رسول الله سلام ته الله پاک فرمایي چې مسلمانان به 2 ډلې کې 2 حصو کې به تقسیم کړي یو حصه به چې کوم دی نو اسلحه نیولي دشمن سره به مقابله کوي او یو حصه چې کوم دی نو به راشي تاسو سره به یو رکعت او بیا چې کله هغه یو رکعت وکړي نو هغه کسان به لاړ شي هغوی به هغه مورچې سنبال کړي او دغه مورچو والا به راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به 2یم رکعت وکړي د دواړو یو رکعت رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره وشو او بیا هغه یو رکعت به هغوی په خپلو مورچو کې ځان له ادا کړي خو د مونځ قضا کول نشته او ستاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې بی مونږ چې نن دا کوم په فراغت کې او په هسې بازارونو کې او په خوبونو او په کورونو کې په ګپو شپو کې او په محفلونو کې لګیا یو او د منځونو وختونو په مونږ باندې لاړ شي الله پاک تر دې پورې خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې کله تاسو برسرې پیکار یئ یعنی جنګ کې نښتې یئ ډزې روانې وي او په هغې کې چې کوم دی نو د مونځ وخت راغو نو مونځ به پرېږدئ نه بلکې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې موجود وي نو جمع سره به مونځ کوي او 2 ډلې به شي یو به راشي هغوی به یو رکعت وکړي بیا او بل رکعت دواړو ته به جمع ثواب هم ملو شي او دشمن به هم په تاسو باندې رونخېږي نو دلته کې الله پاک فرمایي وإذا كنت او کله چې یې ته فیهم په دی کې یعنې مسلمانانو سره فأقمت او ته ودرېږي دوی ته د مونځ د ورکولو لپاره لهم مونځ صلاته دوی ته د مونځ ورکولو لپاره فلتقم نو بیا یعنی پکار داري چې ودرېږي دې کې طائفة یو ټولګې منهم د دینا معک تا سره ولياخذوا اسلحتهم او خپل هتیار د هغوی په غاړو کې وي په لاسو کې وي داسې نه چې دوی په مونځ ودرېږي او دشمن پرې راشي او حمله پرې وکړي لہذا دوی به بالکل اسلحه چې کوم دا کلاشینکوف یا ټوپک هغه به بالکل تیار به ایښي چې دوی سجدې لځي او دغه لځي چې د هغې په کوسري باندې لاس پروت وي که په دوی باندې एकदम حمله کېږي او بس دشمن وایي چې راشه دوی په سجده کې پراته دي ټول قتل کا لہذا چې تاسو एकदम پاڅېدی شئ او درزار پې تاسو جوړ کړئ لہذا دا الله پاک د دې لپاره دغه وخت کې دا حکم فرمایلی چې اسلحه په لاس به تاسو مونځ کوئ اسلحې سره به مونځ کوئ
وليأخذوا اسلحتهم یعنی تاسو بنیولې خپل اسلحه هتیار چې کوم تاسو سره فاذا سجدوا کله تاسو سجده کوي فليكونوا من ورائكم نو بیا تاسو له پکار دي چې تاسو سجده وکړئ یعنی یو رکعت پوره کړئ د سجدې نه مراد دلته د رکعت پوره کېدل دي نو چې کله رکعت پوره شو نو دغه کسان بلار شي فليكونوا من ورائكم او بیا باغنور جماعتونه راشي او بیا ولتأتي طائفة او رابشي غبل جماعت اخرى رستنه چې کوم پاتې شي وي لم يصلوا چاغي لا منز نکړي نو یو رکعت وکي فليصلوا نو دایبم دا یو رکعت وکي معك تاسرا یعنی رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره هغه بل طائفه راشي او هغه به چې کوم دی یو رکعت وکي ولياخذوا حذرهم او ضرور تاسو ورزان بالکل هوشیار ساتي دانا چې تاسو په سجده کې پریوځي او بس एकदम باندې هغه عملو کی واسلحتهم او خپل هتیار سره چې کوم دی نو تاسو ولار وای ود الذين او غاری دا هغه کسان کفرو چې کافران دي لو تغفلون عن اسلحتكم چې تاسو غافل عمومي د خپل اسلحهونه وامتعتكم او د سامانونو نه فيميلون نو دای تاسو باندې درشي در چپشي در باندې علیکم پتا سو باندې میلة واحده اقدم ولا جناح علیکم نو اس او تاسو باندې هیڅ ګناه نشتا ان کان بكم اذن کچری تاسو ته تکلیف وي من مطر د باران د وجنا او کنتم مرضى یا تاسو بیماران یې ان تدعوا اسلحتكم نو کچری تاسو بیا اسلحه خپل کیدی یعنی تاسو یا خټو کې بوختيږي یا چې کوم دی باران وریږي یا مریضان یې چې چتول نشي خپل کلاشینکوف یا ټوپک وغیرہ نو خیر دی هغه بیا کیدی وخذوا حذركم خو لیکن وشار بوسیږي هر وخت یعنی چې دا وګورو وبوس ویلي چې مطلب دشمن کشکشو کی نو بیا به چې کوم دی نو بیدار ووسی ان الله بشک الله چې دی اعد تیار کړی دی للکافرین عذاب مهینا د کافرانو لپاره عذاب رسوا کوونکې نو دې کې الله پاک دغه پورا ترتیب په خپل ذکر فرمایلو چې څنګه به بیا د جبه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غي کول صحابه د دین اندازو لګو به د موږ د فرضیت په باره کې لہذا الله پاک ټول صورتونه دي کې واضح بیان کړي چې د وضاحت نور ضرورت نشته لہذا موږ له الله پاک د عمل توفیق راکړي اوس الله پاک فرمایي ورپسې چې کله تاسو موږ کې فایده قضیتم الصلاه کله چې تاسو ادا کوي منځونه فذكروا الله نو تاسو بیا یادوي الله پاک لرا قیاما طولالا وقعودا او پاړخونو سره پناستا وقعودا پناستا وعلى جنوبكم او یعنی پاړخونو لګولو ټایم کې درې انسان درې وخت کې دا سی چې دې مشهور وي یا خدای ګرځي را ګرځي ولاړ وي یا دې ناس وي یا دې پروت وي دوی نو په درې واړو حالت کې چې ستاسو سترګې نه وي ورغلي نو د کېدو په ټایم کې اړه ته لګول ذکر کوا ناس دې ذکر کاو فضل غپ ملا کوا چې بس غپ ترا خوشی کړی او لا په جمعات کې او بیا مطلب دا چې اداغه تاسو خپل اعمال ضایع کوي نو لہذا دې خیال ساتئ او یعنی وختونه مضایع کوي یا تاسو په لار باندې روان یې مثال چرته په بازار کې یا په دغه کې روان نو فضل وختونه مضایع دلته کې الله پاک فرمایي چې بس الله پاک دې یادوي منظور چې کوي بس دې الله یادوي فضل خبرونه اجتناب کوي ان شاء الله دې اهتمام وکړي الله سبحانه وتعالى فرمایي فیضت معننتم او چې کله تاسو یره لری شي یعنی تاسو په اطمینان شي فاقیموا الصلاه نو بیا تاسو قائم کوي منځونه یعنی پورا آداب او شرایط سره بیا اصلاح مصلحه او فلاس کې نه نشي
او نو بیا هغه شرایط صرف د جنگ د وخت لپاره دي. نو یعنی بیا به صحیح په اطمینان سره منځ کوي او صحیح طریقې سره وکړي. ان الصلاه بشک د منځ كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرض کړی شوی دی بشک د منځ په مؤمنانو باندې په پابندۍ سره په وخت کې بی وخت منځونه به نه کوي په وخت باندې بس اذان شو د منځ ته بس راځي جمع راځي کوشش کوي چې اذان سره جمع راشي. ولا تهنوا او کمزوري مخی فی ابتغاء القوم دا دشمن په تعاقب کولو کې یعنی یو دشمن د تاسو په لګیدل دی او هغه عارضی تور باندې رستو شو تاسو له دوکه درکې نو تاسو دا غي تعاقب کوئ سو وخت پورې لری پورې رسوي چې تاسو د علاقونه بار شي نو علی بیا پرې دی. مطلب دا چې تاسو بس پیښه کې را باندې خو بس غلې دو څنګه چې په جنگ احد کې هم داسې واقع وشو چې مطلب دا مسلمانانو وی چې بس کافرانو تختید اعلان کې هغه سره شان بیا راغو سره مخې نه راغو مسلمانان په منځ کې بیا راګیر شو. دغه شانته دا د منځ حکم چې راغلی دی نو په جنگ بدر کې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په منځ باندې ودرېدو نو دشمنانو دغه کو چې کله دی په سجده کې پریوزي نو بس مونږ په ورشو او بس مخ سره به ټول سجونه کلام او دوی ټول سامانونه په وخت مال به ضبط او ټول په یو ځای ختم کړ. الله پاک دغه آیاتونه راولېږل چې نیم خلک د دشمن په مقابله کې کېنوي او نیم خلک چې کوم دی نو تاسو سره به منځ کوي. نو دا د بوکي محل مطابق یعنی الله پاک دا آیاتونه را لېږلي دي. اوس دا حکم تر قیامت پورې دی ان شاء الله. یعنی د مسلمانانو د پاره ډېر لوی عظیم شان نعمتونه الله پاک را لېږلي او دا دغه نعمتونه نعمت یو نعمت دی. نو الله پاک فرمایل چې تاسو په تعاقب کولو کې به د هغې سستی نه کوئ لکه دا به نه وایي کمزوري به نه ښایئ بلکې ځئ به ورپسې دغه پورې چې ښه کافي لرې ورسوئ نو بیا د هغې نه پس به یې پرئ. وان تکونو تعلمون او که چېرې تاسو ته تکلیف وي فانهم یعلمون نو دوی ته خو تکلیف دی که نه هغوی چې راغلي دي دا دومره خپل ملک پرېښی دی او دومره راغلي دلته په تکلیف سره وخت تېروي نو تاسو خپل تکلیف خو جاړئ او دا نه وایي چې کافران هم په تکلیف کې دي نو هغوی خو لا بیا هم څه مقصد نشته تاسو ته خو به د خپلو تکلیفونو بیا هم اجر میلاو شي ایته به څه ظالمانو ته میلاویږي الټه به جهنم ته لاړ شي. نو ای چې تکلیف دومره اوچتوي نو مسلمانانو تاسو خو به هم څه نه څه تکلیف اوچتوئ که نه لہذا دا مو وایي چې یاره به دا څوک ورپسې وځي او څنګه تاسو یعنی سستی به نه کوئ د سستی نه الله پاک مسلمانان باندې کوي دلته کې. نو الله پاک فرمایي چې څنګه تاسو تکلیف اوچتوئ داسې هغوی هم تکلیف اوچتوئ تکلیف کې تعلمون فانهم یعلمون ایم تکلیف اوچتوئ کما تعلمون څنګه چې تاسو اوچتوئ. وترجون من الله او توکل لرئ تاسو د الله پاک نه ما لا یرجون چې هغوی ته کومه توکل نشته یعنی تاسو د تکلیف خو تاسو د الله پاک اجر درکوي تاسو ته پته ده چې د الله نه امیدوار یې چې موږ له به الله پاک په دې تکلیف باندې اجر راکوي نو هغوی ته دا توقع هم نشته چې دای ته به څه میلاویږي دای بوتان وایي له څه ورکوي څه نشي ورکولی. لہذا مسلمانانو ته ځان کې له بوټي دغه را پیدا کوي. وکان الله علیما حکیما او الله پاک چې کوم دی د هرې خبرې نه خبردار دی او حکمت والا دی. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الله زموږ ناس ته خپل درگاه قبول او منظور کړي زموږ په دې کې څه کمې زیاتې شي معافرت وکړي او یا الله رحم کرم والا معامله مونږ سره زموږ پلارانو نیکانو سره ټول امت د محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم او مؤمنان مسلمانانو سره وکړي په دنیا او په آخرت. یا الله دا چې کارونه روانه شي تاسو د رضا او د لقاء او د قرب سبب جوړ شي مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایاب کې څومره قرضداران د قرضونو اخلاص کې
د چا څه شرعي حاجات دي د خپل غیبي خزانه وته پوره کې د حق والا د رزق فراغ سبب زبون ټولو په خپل کور کې وتر او په خپل زینو کې وکي یا الله په اخر کې مدازي مشانه کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم